الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديثا فبعدا لقوم لا يؤمنون. محترم حاضرینو، نن پدې کالو خان کلی کې زمونږه محترم رور مولانا محمد طیب پروگرام برابر کړی او طیب له دعوت ورکړی. تاسو امرا وختي چې د قرآن او سنت څخه خبرې وشي، زمونږه ذریعه د نجات وګرځي. الله که منظور کی او مقبول کی، الله برانه رضا شي. دای د مدرسې اختتامی پروګرامو طلباء مرګري جگہ فارغ شي او خوشاله شي. الله دې کی چې زمام ذریعہ د نجات وګرځي او الله دې ستاسو ذریعہ د نجات وګرځي. دا الله قانون په دې باندې جاری دی چې انسان دغسې نه پرېښودی، بلکہ ہر دور ہر زمانہ کی اللہ بعد انسانانو درانمائے دپارا دلار خودل دپارا انبیاء علیہ السلام را لے گل. یو نبی با اللہ راولی گا سمدستی بے آپ سے بل نبی راولی گا، بل بے راولی گا، بل بے راولی گا. دیر پارا چل خلقو دلیل او بانا پاتے نشی چرا منگ تا سوکرا غلے نو، منگ تا خبرا نو اکڑی، منگا کوئی اکڑی نو. اللہ مویلی اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول. چل خلقو دلیل او بانا پاتے نشی اللہ باندې پس لے گل دا انبیاء علیہ السلام نانو اللہ با انبیاء را لے گل. کله بچا د انبیاء خبرو منلا، کله بچا انکار وکړ،
कला बदाहिन उम्मत के लाड़ा नबी बे शहीद का वजह बनी इसराइल के आला अंबिया ले गलियो नुसार ला दुगान नु गुलाशी और दोलस अंबिया ले मुसलाम वजलियो चाव नबी बाला रावली ग भाई बागा शहीद कर नु अल्लाह बबल रावली ग जाबे शहीद के नु अल्लाह बबल रावली ग चले खाल को ब्याह दलील बाना नहीं जमन का सो रागले नो मुझे हक वेले नो दादा अंबिया अलैहिस्सलाम सिलसिला रवाना यवा खरागे च खलक तुगी गल कला च रोड़ई बारान की नो खलक बदी इंतजारी बदी तमई इस्तिग़फ़ार वही दुआ कई इस्तिस्का कई चाला पमुन बांधे बारानु की बारानुशी नुका आसमान के उरुस के राशि नुखल खुशाली की जोश में बारानुशी और पता भाई सुगो ये कलमान तरफ न वरियदराला बारान की सुगो दी तरफ न बारान की और बारान तपता मनासी अल्लाह सकम शख्स वकाला वकोम बांधे रोड़ा राउस्ता और अल्लाह नबी नरा लेगा तकरीबन 570 साल और चमके कमान बियार आगली उड़ा गई प्लार दारत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीन पागई बांधे गई रवानू दीन इब्राहिमी बांधे वागेम गड़बड़ करे वागेम रोहान करे भाई क्यों दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दागत बचू भूटानी जोड़ गड़ी आवी ते इबादत को वगैरह मदद कुल यौलद रहमत राला और रहमत खलक पे इंतजारू खलक पे तमाबांदियो कुरान दानी जिक्र गई लम यकुन अल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफकीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना नौवा मुशरिकीन अहली किताब बियलीदुन की शिरक और कुफर ना तरदी चाहिए तबय्यिना रागे रसूल मिन अल्लाह बदल जिक्र को चल अल्लाह पैगंबरों नो अल्लाह बयना व दलील रावले गो कुरान चिकल दी जिक्र गई मां कुरान को लाव का आयातुन मखदराल सुम्मा अरसलना रुसुलना तदरा सुम्मा अरसलना रुसुलना तदरा या मंगा रावली गला जमंगान बियाले मुसलाम यो बिलबसी कुल्लमा जा उम्मत रसूलुहा कज़्ज़बू कला चिवराई यो दलिता दाई पैगंबरन वागा दरू जंका कला चिवाई यो नबी रागे यो रसूल रागे कज़्ज़बू अबे दरू जन कागत में तो दरू हुआ तो दरू जने अदाय अदतु सूरह मुल्क क्यों अल्लाह दी जिक्र कई कुल्लमा उल्किया फिया फौजुन सालम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर हर गला चुमुर नसीब दी जहन्नम की और डलाद जहन्नम यानो सालम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर तपूस बगैद लैना खजान जान जहन्नम तासु सुखियर उनके नौरागले नज़ीर इतलाक पैगंबर बांधी उनकी आलिम बांधी उनकी पेरियान मुबारक के अल्लाह वही
ولوا الى قومهم منذرین لاړ لگا پیریان خپل قوم ته يرونکي نو ملائک بول دوی الم یاتکم نذیر تاسو کی يرونکي نو راغله سوک مولا نو راغله سوک پیغمبر نو راغله دی وسوي پښتانه وای ډوبه دا ډوبه وزینه نه ډوبه دا ښکاره ته موضوع ورځ به ښکاره کېږي نو دی وایي قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا دی وایي يرونکي راغلی خو موږ هغه دروغجن کړی وو ډېره تورې کړې وه راغلی موږ ته ته دروغ وایې ته دروغجن مړه قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا دی وایي او بېشکه يرونکي راغلی خو موږ هغه دروغجن کړی وو موږ ورته وایي ته دروغ وایې وقلنا ما نزل الله من شيء او موږ وی الله یې شی نه رالېږلی دا ته د ځان نه وایې دا الله نه دي رالېږلي دا د ځان نه جوړونې کړي دي دا الله نه دي رالېږلي دا ته څوک وایي او ته موږ ته وایې د ځان نه اړوې قلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير من ورته وی نه تاسو مگر یو لویه ګمراهۍ کې پراته یئ یا دا د هغوی کول دی چې هغوی وایي موږ هغه انبیا ورته ووایي موږ هغه اکبر ورته ووایي تاسو یو لوی ګمراهۍ کې پراته یئ ګوره خپله ګمراهان وو هغوی ته ګمراهان وي دا د دنیا قانون دی چې خپله ګمراهي په غلطه لار روان دی نو هغه بل ته وایي ته ګمراهی چې څوک په صحیح لار رواني صحیح لار ورته ښیي نو هغه ته وایي ته ګمراهی ته په غلطه لار رواني هغوی خو ته صحیح لار ښودله او دی به وي ته ګمراهی او په غلطه لار رواني یا هغه ملائک به ورته وایي ان انتم الا فی ضلال کبیر نو ای تاسو مگر یو لویه ګمراهۍ کې پراته وایي تاسو ته اکبر راغلي وو انبیا راغلي وو رسول راغلي وو تاسو ته منذرین راغلي وو نو تاسو لوی ګمراهان وایي چې د هغوی خبره هم نه منله دی به پوه شي چې اوس خو ښکاره توتې ده او بله لار نشته دی وایي قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وای دی هاي که موږ اورېدلی د الله کتاب او بیا ځانو پوه کړی د الله کتاب باندې ما كنا في اصحاب السعير نه به موږ د جهنمیانو نه خو موږ نه د خدای کتاب اورېدلی نه ورته ناست وو نه هم ځان پوه کړی وو ځکه هم ځای جهنم شو جهنم ته رالو دلته هم الله وایي چې انبیا مې پی در پی رالېږل دی هغوی ته وایي تاسو دروغ وایئ نو موږ ورسره څه وکړل فادوانا بعضهم بعضا ورپسې کړه موږ بعضې د دوی بعضو پسې څنګه چې مو الله هغه مشران تباه کړي وو په هغوی هم عذابونه راوستي وو دوی باندې هم عذابونه راوستل عذابونه یې چې څنګه په هغوی راوسته په دوی هم بیا راوستله عذابونه د عمل د وجې راځي
الله مهربان دی هغه مهرباني کوي انسان دې ته جوړ کړي چې په ما عذاب راولا په افغانستان کې پخوا نادر شاه بادشاہ راغلی او په هغه مسلط شوی و هغه ډېر ټکو سطرې کړي وو دا زماني یو متل مشهور دی وی شامت اعمال ما صورت نادر گرفت زمنگا بدو اعمالو د نادر شکل جوړ کا او په منګه باندې مسلط شو او قرآن کې هم الله د دې ذکر کوي چې الله سے بچا باندې عذاب نه راولي اسه سزاګانې نه ورکوي یو د عذاب او یو د امتحان په نیکو بندګانو که تکلیف راشي هغه امتحاني باغی الله درجه اوچتای باغی الله ګناونه معاف کوي او مجرمانو باندې شراشي هغه ته وایي عذاب فرق دی چې امتحان کې کله سره کامیاب شي نو هغه مطمئنی که پلار مرشي زیه مرشي بیماری راشي هغه مطمئنی باغی باندې عذاب آگئی چراغی نباد بندر سلیل کیگی اور رسوا کیگی نو باغی باندې عذابون راوصل او اللہ وی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ايدي الناس وچاز دریا لوانده کی عذاب راگے فساد راگے بما کسبت ايدي الناس فسبب دا مالو د خلقو باندې فسبب دا دی چې ګړي لاسونو د خلقو دا عمل نه عذاب راغی یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اتخذ الفيود والامانه مغنما والزكاة مغرما وقوما وأضى صديقه وأصحابه وأعلن آخر هذه الأمة أولها فليرتكبوا عن ذلك ريحا حمراء وزلزلة ومسخا وخسفا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلاچے مال فیخ بالمال گردولشی وزکاتو مغرمہ وزکات تاوانو گردولشی چورتا آئی دخ بالمال نے زکات ورکا حساب گئی رچ زکات ورکو ما دا خدور زرگونا جوڑی گی دور لکونا دا هو یو پینځه کال زکات ورکړ ټول بخلاص شي نو بیا زکات نو ورکړي او کو ورکړي هم نو د زکات ځای نه پیژني په مخمل ځای ورکړي په زکات هغه مستحق لا نه ورکړي زکات نو ورکړي هغه تاوان وګرځي او د مور خلاف شروع شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د مور خبره بیا نه مني وَقَوْمًا وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَصْحَابَهُ دو ځان د نزدیکي او پلار د ځان نه لرې کي پلار ورته وایي بچیا دې فلاني سره مه ګرځه فلاني سره ملګرتیا مه کوه دی وایي کور ته به نه راځمه خو د هغه ملګرتیا نه پرېږدمه پلار ورته بچیا دوکاندارت نه واخراړه او دی وایي ما ته زما ملګري ویلي د هغه پوچاړه د هغې لزما دو ځان د نږدې او پلار د ځان نه لرې کي وألعن آخر هذه الأمة أولها او د دې امت رستني په امتو باندې لعنت شروع کی رستو ځوانان راځي نوجوانان راځي هغه د مشرانو بدوي
دا چا بدوئی چوئی ورد دا اللہ دین خودلی دا چا بدوئی چوئی ورد سملار خودلی دا چا بدوئی چوئی ورد معرفت دا اللہ دین کرئی دا زوانان راو لگیو دا مشرانو بدرت شروع کی آئی پسی بدرت ہوئی نو پیغمبر پاک ہوئی بیایوش کارو گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی فَلْيَرْتَقِبُوا أَمْذَالِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ بیا انتظار کوئی نسری سلائی چتا سبان دی براشی وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَخَسْفًا زلزلی و شروشی شکل نروانی دل و شروشی تنگو رکھنا اللہ با علق پیدا کرے اب ازانے جنائی جوڑا کی علق بھائی اگو لاکتا چولائی بندے بے چولائی سر کے بے پنی چولی یہ با علق زانے بے اجرا جوڑ کرے شکل روان کی دا اللہ دا آگئی اگر شکل روانی اور جنائی ہر زان علم جوڑ کی نو پینسی میں برکڑی زان میں علم جوڑ کرائی سال میں دا لکانو پشان کٹ کرائی جناکائی پا جناکوانائی تندی اور لکان پا لکوانائی تندی لار لبے خلق مبارکی ورکولا مبارک سے زیادی ہوشو آبا زیو تر ظلمی توبا چه ظلمی ما شاگنه و جنائی جوڑا شو زن بے جنائی کو جنائی لور بے شگائی و زن علم جوڑ کو اوز خلا پا بار ملکونو کی وی اپریشنی والا کئی جنائی علم جوڑا ہے لگ رہی جنائی جوڑائی شیطانو میلی واللہ تا وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ زما دای دوگم گمانو دای بعد چار بانو گوگونا پریکای زما بنون باندی زمان ملکیو ما چه ساروی بعد لنشا ساروی بعد لنشا سخی کٹے میرا لنوی بے گوگولا پریکای چوپائی ساروی خبری آلنگ باوشوی گوگولا سوری کا چوپائی شیطان چه سویلی واغی وال سراو کرده فَلَا يُبَدِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ زما دای دوگم گمان دای ببدلی پیدایش اللہ چا اللہ بیو سے پیدا کریو دے بزار نبل سے جوڑائی دے بیو سے کئی اللہ وطن بل سے جوڑ کری دا اس نے زمانہ کے امدہ کسی سنائی اب یاوی یر روڑا دا باران کی گیا وزاب ستاد عمل دلا سا عذاب دے اب یادو چودا کبالا وی لندس وزینو چاہم عذاب راشی نو بیاغا نیک عمل و بخبر نیت باندی پورتاکولشی نو دا طول زمان میں عربان زمان لروال دے دا قرآن و سنت نا پر ایمال کیا وہ خدا سے ہو چھے اللہ نا لرشوی ہو اللہ دے مخلوق نا یہ رشوی ہو او دار حاجت دے پاری یو زیارت نیولے ہو سود دے بازو ذمہ دار ہو سود سرخوگی سود زیلی ہو سود دے طبی او زنانہ بروانی بلکہ ببازی کلو کی نومی نالم چھ جنائی بے ودولا دامے ورسر شرط کی خودو چکوارے پدی و پابندی نہیں دو زیارت پرز باندی بدا فلانی بابا لزی دو جمعی پرز فلانی بابا لزی دو خالی پرز فلانی بابا لزی دو اتوار پرز فلانی بابا لزی اور دو پیر پرز فلانی لا شروع دانے ہی بابا کستائی نو داوے پہ شرط کی خودو چرا بابا لزیو دو بابا نبیر نمانی کوئی ویدی اوسانو خزوار خطا که خاوندانو لا اسوک دی اسپتال تا اسوک دی بابا گانو لا نو بروانی وی بزیارتونو با گرزی دی اوه چامنی کولے نشوی
دا الله احسانو دا الله کرمو الله یو ډله پیدا کړه یو جماعت پیدا کړ چې د هغې مشر هغه حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده او بیا هغه له الله ملګري ورکړل په دې کالو خان کې حافظ صاحب ولی سید چې په سر ګړوندو په دې کالو خان کې عبدالمستعان کاکا په دې کالو خان کې ودان شاه کاکا سید الله استاد دا مرګري او نور مرګري ولا الله ورکړ دا غي مهنتو دا غي کارو زمیندار خلقو خدا غي پزړه کې او درد د الله د کتاب او د دې قوم له دعوت ورکړ د شرک اخلاص کړ د بدعاتو نه اخلاص کړ د ناکار پیرانو نه اخلاص کړ یو صحیح لارې ورته وښودله او د خدای کتاب ته راوسته او د خدای کتاب ته کینول چې راشئ د الله کتاب زده کوئ ورنه ستاسو به هماغه انجامي که تاسو د الله کتاب په لاس کې ونه نیوه هغه انجام به چې الله وایي فاتبعنا بعضهم بعضا ورپسې کړه موږ بعضې د دوی بعضو پسې وجعلناهم احادیثا وګرځول موږ هغوی لره تاریخ د زمانې ورشه د هغوی هغه تاریخ وګوره د هغوی هغه کندرات وګوره ما خپله د سمودیانو هغه کورونه کتلي دي زه پکې دننه ګرځېدلی ما د عادیانو هغه علاقه کتلې د هود علیه السلام چې کوم قوم ته راغلی و ما د حضرت ایوب علیه السلام هغه علاقه کتلې ده ما د حضرت شعیب علیه السلام د قوم هغه کورونه دننه کتلي دي او زه ورته تللی یم عبرت نه لږ واله هغه وګوره او زمونږ په دې علاقه کې دا لږ دي د کندرات ورشه لږ وګوره چا چې د خدای د دین خلاف کړی و د هغې انجام وګوره نو الله وایي فجعلناهم احادیثا وګرځول موږ هغوی لره تاریخ د زمانې واقعات د زمانې فبعدا لقوم لا یؤمنون نو هلاکت د هغه قوم له چې هغوی ایمان نه راړي دا نه چې پخوا وتیر شو تاریخ لاړ یو قاعده کلیه ذکر کړه فبعدا لقوم لا یؤمنون هلاکت د هغه قوم له چې هغوی ایمان نه راړي چا چې ایمان رانهړه نو د هغوی به همدغه انجامي چا چې د انبیا علیهم السلام د تابعدارو خبره ونه منله د هغوی به همدغه انجامي چا چې د حق پرستو دشمني او خلاف وکړه د هغوی به همدغه انجامي او بیا په یو واقعه ذکر کړي د فرعون او د موسی علیه السلام چې وګوره فرعون نافرماني کړې وه د هغوی انجام ته وګوره زما مهربان دا موږ ته دې له وایي چې موږ د دې نه سبق والو او دا سبق اخیستل د دې لپاره یو ځای چای ته خلک راځي او سبق اخلي هغه ځای هغې ته موږ مدرسه وایو هغې ته موږ جومات وایو نن هم په دې ځای کې د مدرسې اختتامي پروګرام موږ او تاسو دې له راجمع کړي وو چې موږ د دې نه عبرت والو ځان پوه کړو څه مخکې تاریخ وګورو د قرآن آیاتونه وګورو چې چا نافرماني کړې وه د هغې انجام د تباهۍ و او چا چې تابعداري کړې وه وګوره هغې خلاص شو هغې کامیاب شو هغې سودمن او فایدهمند شو ستا خوښه ده که د هغه چا په لاره ځي چې هغه تباه شوي وو ستا انجام هم د تباهۍ او که د هغه چا په لاره ځي چې کامیاب شوي سرخرو تلي د دنیا نه نو ته به هم سرخرو او کامیاب لاړ شي الله دې موږ د هغه چا په لاره باندې بوځي چې کوم کامیاب شوي وو
الله دې موږ د دنیا نه د ایمان سره بوځي که د ایمان سره نه یو موږ تاوان وکړو یو عالم یو بادشاه ورشو جوړه کړې وه چاپېره شپون لګولی او ودا دې ته به څوک نه رادننه کېږي یو ساده غوندې عالم و خیال یې نه و پته ورته ونه او هغه شپون کې دننه لاړ د بادشاه نوکران ونیوه او بادشاه ته یې پیش کړ بادشاه خو خپل جلال او مستای کې و نو عالم ته وایي ته ولې دې ځای ته راغلی هغه ورته وایي ما ته پته ونه زه خبر نه وم ورته وایي دا شپون ما څه کړی خو دې له مې کړی و ته ولې خبر نه وي زما دا سپی چې پروت دی دی وي دننه نځي او ته لړي وی ته ښایي که زما دا سپی ښه دی هغه عالم غلی شه بیا ورته ده ووایي په درېیم ځل ورته وایي ته ښایي که زما دا سپی ښه دی هغه عالم سر اوچت که ورته وایي بادشاه که د ایمان سره د دنیا نه لړم نو زه ښیمه او که دنیا سره د ایمان سره د دنیا نه لا نړمه نو ستا دا سپی زما نه بهتر دی دا هغه دا خبره څه وه چې بادشاه په ژړا شو او دا هغه عالم نه معافي وغوښته وایي زه نه وم پوه شوی زما مهربان که د ایمان سره د دنیا نه لاړې نو کامیاب شوې او که نه به ایمانه خلق در نه پوزې له راغلي ګاونډي در نه تنګ دی رور در نه تنګ دی تربور در نه تنګ دی بل در نه تنګ دی او به ایمانه دنیا نه لړې تا څه ګټه وکړه تا نه خواسې هم پاتې شوه راشه نن لږ سوچ وکړه څوک در نه خپوي هغه رضا کا رور تربور در نه خپوي هغه رضا کا ستا نه چا ته تکلیف رسي ورشه وایه تر ور سره نوم پوه شوې آئنده به زما د لاسه تا ته تکلیف نه رسي تا به خدای د تکلیفونو نه خلاص کړي چا چې بل له تکلیف ورکړی هغه باندې الله تکلیفونه راوستي دي چا چې د بل عزت اخیستی د هغه عزت تار تار شوی دی دې وجې نه حدیث کې راځي من تتبع عورت اخیه تتبع الله عورته څوک چې د خپل ورور بې عزتی پسې شي مسلمان بې عزتی پسې شي الله د هغه بې عزتی پسې شي د بل بې عزتي مه کوه ته به بې عزته شي بل له عزت ورکړه چې الله تعالی عزت درکړي دا په دې مدرسو کې او دا علما ښیي راشئ دی ته کښېنئ دی نه څه زده کوي الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي زه ډېر زیات ستومانه اخیستی یم او ستړی شوی یم اګین زما زړه غوښتل چې ما اوږد بیان کړی وي او دې کالوخان کې موږ هسې هم خوشحاله یو دا موږ داسې ښکاري اکثر زه وایم دا موږ ته خپل دویم کور ښکاري خپل کلی ښکاري نو موږ هسې هم دې کالوخان کې خوشحاله یو خو په دې لږ بیان اکتفا کوم الله دې ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي اخر کې یو دعا وکړئ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعین دا چا چې دا پروګرام جوړ کړی دی طیب مولوي صاحب او د هغه ملګري الله دې دوی له ډېر اجر ورکړي او الله دې دوی له توفیق ورکړي چې د قرآن او سنت خدمت د دې نه هم زیات وکړي په دې کالوخان کې بله ملګري دي چې د مرکز سره هم مینه کوي وخت په وخت باندې مرکز ته هم راځي خپل تعاون ملګرتیا هم کوي الله د هغوی کورونه د خیرونو د برکتونو نه ډک کړي الله دا کلی د دشمنو نه په امان کړي الله دې په دې کلي کې خوشحالی راولي الله دې بیمارانو له شفای کامله ورکړي دشمنانو دشمنای دې الله ختم کړي او الله دې په دوستای باندې بدلې کړي الله دې زمونږ د ټولو حاجتونه تر سره کړي الله دې په موږ د رحمت بارانونه وورئ او الله دا کلی په قرآن او سنت باندې روښانه کړي الله دې زمونږ د ټولو حاجتونه تر سره کړي او الله دې موږ د ایمان سره دنیا نه بوځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین